زما د کلمی شریکو مسلمانانو ورونو خویندو ما یو آیت کریمه ستاسې حضور کې تلاوت کو دی کې الله جل شانه فرمایي وعبد الله ولا تشركوا به شيئا د الله عبادت کوئ او الله فرمایي زما سره څوک په عبادت کې شریک مه ګرځوئ پام کوئ که ما سره په عبادت کې څوک معمولی غوندم شریک وګرځاو چې څومره نیک اعمال به کوئ دا به نه قبلیږي ځکه د مشرک سړي نه نیک عملونه دا نه قبلیږي نو الله جل شانو فرمایي چې ما سره څوک په عبادت کې په ذات کې په صفاتو کې څوک مه شریکوئ وبالوالدین احسانا د مور او پلار سره نیکی کوئ ستا دا وجود چې نن دنیا کې قائم دی او ته په دنیا کې ګرځې را ګرځې نو ردی یو سبب ستا د مور او پلار موجودېدل هم دي چې هغوی موجود دي ځکه ته موجودي که هغوی نه وې نو ته به هم نه وې الله جل شانو فرمایي او احسان کوئ والجار ذي القربى او د هغه ګاونډي سره چې هغه ستا خپلوان دی د سره احسان ډیر کوئ والجار الجنوبي او هغه ګاونډي چې ستا خپل نه دی او هغه تا سره دیوال شریک دی ګاونډي دی د خپل دی نه دی د سره نیکی کوه والصاحب بالجنب او د اړخ مرګړي سره یاتی خپل بیبي مراد ده وابن السبیل او د مسافر سرم احسان کوي الله جل شانو فرمای وما ملکت ایمانکم او د غلامانو د نوکرانو سره چې تا سره دی اړیکې نوکری کوي استا غلام دی وینځري ده دی سره احسان کوي محترمو د ګاونډي حق دا په قرآن عظیم الشان کې ثابت دی او د رسول الله سلام په احادیثو کې ثابت دی بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې د ګاونډي حق دومره ثابت دی او دومره ثابت دی ته به وایې چې څومره ثابت دی نو واوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی متفق علیه حدیث دی امام بخاری امام مسلم دواړو دا حدیث په خپلو کتابونو کې ذکر کړی او روایت دی زمونږ استاسو د مور بیبي د عایشې رضی الله تعالی عنها نه عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی وی فرمایل ما زال جبریل یوصینی بالجاری رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای عائشہ رضی اللہ عنہ فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله چې همیشه به جبریل علیه السلام راغی او ما ته به د ګاونډي په باره کې حکم کاو ما زال جبریل یوصینی بالجاری جبریل علیہ السلام به همدا سره روانو همدا سه به ما ته ویل همیشه به ویل او د ګاونډي د حقوقو په باره کې به راته حکم کاو د الله جل شانه د خوانه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دومره وینا براته جبریل علیہ السلام کوله د ګاونډي د حقوقو په باره کې حتی ظننتو تر هغې پورې چې ما دا ګمان وکړ ویرېدم انه سيورثه چې الله جل شانه به د ګاونډي په مال کې او په میراث کې د خپل ګاونډي سره شریک کړي څوک چې مړ شي دغه نه میراث پاتې کېږي دغه پلار ته دغه بچو ته دغه ښځې ته دغه لوڼو ته دغه ورونو ته که نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه ویرېدم داسې نه چې الله جل شانه ګاونډي په میراث کې شریک نه کړي د نورو مسلمانانو سره نو پته ولګېدله چې ګاونډي ډېر حق دی نو الله جل شانو فرمایي چې احسان کوئ د چا سره والجاري ذی القربا دغه ګاونډي سره چې ستا خپل دی په ټولو کې ډېر نږدې ګاونډي چې ستا سره ډېر حق دی او ډېر خیال به ساتي هغه ستا هغه ګاونډي دی چې دیوال هم در سره شریک دی ستا ګاونډي دی او ستا خپلوان هم دی دویم نمبر چې ستا ګاونډي دی او خپلوان دی نه دی او هغه ګاونډي چې بیا ستا خپل هم دی ستا ګاونډي هم دی او مسلمان هم دی د ده خو به ډېر خیال ساتي بیا هغه ګاونډي چې هغه ستا ګاونډي خو دی خو مسلمان نه دی نو د ده به هم خیال ساتي ګاونډیان په څو قسمه دي مسلمان خپلوان ګاونډي د ده به ډېر خیال ساتي مسلمان
ګاونډي د ده به هم خیال ساتي. ګوره خپلوي ته ووتله، ګاونډي صرف هغه چې کافر دی، یهودي دی، نصرانی دی، مشرک دی، ستا په ګاونډ کې پروت دی، د ده به هم خیال ساتي. محترمو مجاهد رحمه الله فرمای د قرآن عظیم الشان غټ مفسر دی. قال مجاهد قال مجاهد قال مجاهد. ته چې کله تفسیر ګوري او مستند او برابر تفسیرونه ګوري نو تا ته به دا راځي چې مجاهد صاحب فرمایلی دي، او مجاهد صاحب د دې آیت کریمه د تفسیر په باره کې دا فرمایي نو معمولی سړی نه دی. دا فرمایي چې عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم جلیل القدر صحابي دی، پلارم صحابي دی، دام صحابي دی. وای د یو چیلنګي یا ګډوره ذبح کاو علالاوي نو خپل غلام ته وی زمونږ په مخ کې مجاهد سے فرمای چې دا صحابي خپل غلام ته لګي دی زمونږ په مخ کې چې اے غلامه اے پلان کیا ازما د یهودي ګوانډي خیل وساته ښا کله چې دا چیلنګي یا د ګډوره ذبح ک نو زما يهودي ګوانډي ته په کیسه ولېګا یو ځلی ویل لګي د غلام کار کوي چیلنګي ګډوره ذبح کوي به ورته عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه فرمای اے زما غلامه اے پلان کیا زما يهودي ګوانډي در نه ير نشي وره ښا هغه ورته به ویل چې ټیک ده حضرت صاحب نه مرانه ری به ورته دا صحابي فرمای اے غلامه ازما يهودي ګوانډي ګوره در نه ير نشي. نو دا غلام ورته په دریم ځل باندې وای دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته عبد الله رضی الله تعالی عنہ ته چې اے د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي تا څو ظلمات ویل او دا ګوانډي خو ستا مسلمان هم نه دی يهودي دی او ته ما ته حکم کې. نو دا صحابي ورته فرمایي چې تا ته څه پته ده رسول الله صلی الله علیه وسلم به مونږ ته د ګاونډیانو د حقوقو په باره کې دومره وصیت کو، دومره حکم به کو، دومره زورونه به د ګاونډیانو د حقوقو په باره کې را کوله چې مونږ په دې ویریدو چې چېرته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم ونه کړي چې خپل مال او د میراث مال د ګاونډي سره نیم کوي او حصه ورته پکې ورکوي. ګوره یهودي ګاونډي دی، کافر دی، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي څومره خیال ساتي. نو که يهودي ستا ګاونډي مشرک دی ګاونډي نصرانی دی ګاونډي مجوسی دی ګاونډي داغه د دین خیال باندې ساتي، خو اسلام ته دا حکم کړی دی چې د ګاونډي توپ خیال وساته. عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایله چې عائشہ رضی الله عنها خوروا لګزې ته کو په غوخه کې او زمونږ يهودي ګاونډي چې دی داغه خیال پکې ساته ښا هغه کره غوخه او خوروا ورلیږو پروا نه کوي خوروا دا لګزې ته کوه. یو بل صحابي فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمایل چې کله تاسو خوروا کوئ اذا طبخت مرقه کله چې خوروا پخوئ فاکثر ماءها او پکې لګي زیاتې کوي وتعاهد جیرانک او د ګاونډیانو خیال پکې وساتئ. کور کې خوروا جوړې دال پخې لوګان پخې نو یو چمچ اوبه زیاتې ورواچوه د څه دپاره شابه سنت طریقه دا شوله پته ولګېدله چې یو چمچ دو چمچ یو پیالې دو پیالې اوبه زیاتې ورواچوه یاره د دې دپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی چې د ګاونډیانو خیال پکې وساتئ نو دا یو چمچ خوروا زیاته کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم باندې عمل کوم سنت طریقه د دې ګاونډي کره به ولېږي. زنانه به داسې کوي یاره څه به درته وایم د زنانه د ایمان د زنانه د ښې زنانه او د بدې زنانه پته چې څوک لګی څنګه به یې لګی راځئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانی مبارکې ته لاړ شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس دا لګېدلی دی او صحابه کرام پکې ناست دي تشریف فرما دي. نو یو سړی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کېناسته صحابي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي اے د الله رسوله و یو زنانه ده او موجوده ده زمونږ په دې کلي کې د هغې خلک د منځونو هم سخت صفت کوي چې ډېر اوږده منځونه کوي او ښایسته منځونه کوي فرض منځونه خو کوي خو ورسره نفل منځونه هم کوي ورسره تهجد هم کوي منګزاره ښځه ده
د الله رسول د هغې د روژو هم خلک ډېر صفتونه کوي. فرض روژې خو په ښایسته او په احسنه طریقې سره نیسي، خو ورسره نفلي روژې هم ډېرې نیسي. د الله رسوله د هغې د صدقو هم خلک صفتونه کوي. فرض صدقې خو ورکوي خو ورسره نفلي صدقې هم ورکوي د الله رسوله. خو یو خبره په دغه زنانه کې شته، منځونه یې ډېر دي، ذکرونه یې ډېر دي، تلاوتونه یې ډېر دي، سخي زنانه ده، لاس کې پراخه زنانه ده، مال هم د الله جل شانه په لاره کې ډېر ورکوي، روژې هم د الله رسوله ډېرې نیسي. خو یو خوی پکې لږ بد شته چې ګاونډیان پرې خفه دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ هي فی النار، دا ښځه چې مړه شوله دا به اور ته ځي، اور ته به داخلي. سوچ کوه، منځونه کوي، اودسونه کوي، تلاوتونه کوي، روژې نیسي، صدقې ورکوي ښه ډېرې، خو ګاونډیان ترې خفه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه نه وایم هي فی النار، دغه ښځه سره د دومره عباداتو به دا به جهنم اور ته به داخلیږي او جهنم اور کې به دا غوپی خوري او جهنم اور به یې جوټه کوي. همدغه صحابي ورته فرمایي د الله رسوله په دې کلي کې یو بله زنانه ده، صرف فرض منځونه کوي، نفل منځونه یې دومره نشته، صرف فرض زکات ورکوي، صدقې ورکوي، نفلي صدقې دومره نشته. نفلي صدقې دا ده چې یو ټوټه پنیر دا د الله جل شانه په نوم باندې ورکوي، بس لږ غوندې معمولی د پنیر یو ټوټه دا ګاونډیانو کرلیږي او خلکو ته مسلمانانو ته ورکوي. نورې ډېرې صدقې نشته دي، نه فرض نه نفلي منځونه شته دي، نه نفلي روژې نیسي ډېرې نیسي د الله رسوله. خو یو خبره په دې زنانه کې شته، په دې دویمه کې د الله رسوله ګاونډیان ته ډېر خوشحاله دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ هي فی الجنه، دغه ښځه چې صرف فرض منځونه کوي، نفلي منځونه هم کم دي، صرف فرض صدقې ورکوي، زکاتونه، نفلي صدقې ډېرې کمې دي، صرف پنیر د الله جل شانه په نوم باندې ورکوي. هم حدیث کې د پنیر ټوټه ذکر ده چې پنیر ټوټې ورکوي، او صرف نفلي روژې نه نیسي، صرف فرض روژې نیسي، نفلي روژې هم ډېرې کمې دي، خو ګاونډ ته خوشحاله دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم ولګاو هي فی الجنه، دغه ښځه دا به په جنت کې. اوس پته ولګېدله هغه ښځه چې د هغې نه ګاونډیان خفه دي او هغه څومره صدقې ورکوي، زکاتونه ورکوي، خیراتونه ورکوي، منځونه کوي، روژې نیسي، نو دا ښځه دوزخۍ ښځه ده. زه نه وایم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. او هغه ښځه چې صرف فرض منځونه کوي، فرض منځ ضروري دی، فرض روژې نیسي، فرض زکاتونه ورکوي، نورې نفلي څه نشته، ګاونډ ته خوشحاله دی، نو دغه ښځه دا جنتي ښځه ده. او سړو ته وایم راځئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانې ته لاړ شو، یو چکر ولګو. یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي د الله رسوله ما ته به څه پته لګي چې زه ښه کومه که بد کومه؟ د الله رسوله ما ته به څه پته لګي چې زه ښه سړی یم که بد سړی یم؟ یا دا کم کارونه چې کوم دا زما ښه دي که بد دي، ما ته به څه پته لګي؟ ځکه چې هر سړي ته خو خپل بد کارم ښه کار ښکاري. مونږ او تاسو خو که بد کارم کوو، مونږ یو دا مونږ ښه کار وکړو، که مسلمان سره ظلم هم کوو، مونږ یو بس دا مونږ ښه کار وکړو. ځکه هلته اوښ په بډه وو که نه، انصاف نشته دی. که چا ته څپېړه ګزار هم ورکړو، مونږ یو دا مونږ ښه وکړو، دلایل ځان ته وباسو. که آرام مال هم خورو، مونږ او تاسو دلایل ځان ته وباسو، مونږ یو نه دا زما دپاره جایز دي. که چا پسې غیبت هم کوو، که کنځل هم کوو، که بهتان هم لګو، مونږ ځان ته لار وباسو. نو دا صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ما ته به څه پته لګي زه ښه سړی یم که بد سړی یم، زما د عملونه نیک دي که بد دي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي که ستا ګاونډیانو چېرته وویل چې دا ښه سړی دی او د ده کارونه ښه دي، نو فقط احسنته، نو په یقینا چې ته ښه کارونه کوې او ښه سړی. او کله چې ستا ګاونډیان وویله چې دا سړی چې دی دا ښه سړی نه دی، دا بد کارونه کوي، فقط اسأته، نو ته ښه سړی نه یې، ته بد کارونه کوې، تا بد کارونه کړي. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم د سړي د ښه سړیتوب او د بد سړیتوب، د بد او د ښو معیار یې څوک مقرر که؟ ثالث یې څوک مقرر که؟ ګاونډي مقرر که. کله چې ګاونډي ویله چې ته ښه سړی، ګاونډ درنه خوشحاله دی، نو ستا کارونه ښه دي، ته ښه سړی. او چې کله ګاونډیان ویل دا بد سړی دی، د ده کارونه بد دي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یقینا د دې زما د امتي دا کارونه به بد دي. بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ باندې
چې الله جل شانه فیصله شروع کوي په حقوق العباد کې د بندگانو په حقوقو کې نو بندگانو خو ډیر حقوق دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اوله فیصله به د دوه غونډینو په منځ کې الله جل شانه کوي دوه غونډین به الله جل شانه را پاتې یو بل ته مخامخ خودري چې وایي غونډي د تا سره څومره بد کړي او څومره خیر سره کړي او تم وایي ای زما بندا دغه چې ستا غونډیو په دنیا کې د سره بد څومره کړي او خیر سره څومره کړي نو الله جل شانه ته خو علم دی چې کم غونډي د بل غونډي سره بد کړي او جهنم ته داخلي او کم غونډي چې د کم غونډي سره ښه کړي هغه به جنت ته داخلي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دانس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ نے روایت ده او روایت غالبا ذهن ته میدا سے راځي چې یوازې امام مسلم کړي دي نو امام مسلم صاحب چې ورته پخپل صحیح مسلم کې ځای ور کړي دي نو علما په دې پویږي دا ډیر برابر حدیث دی انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمای لا يدخل الجنه جنت تباغ مسلمان نه داخليږي من لا یأمن جاره بوائقه هغه مسلمان چې داغه د لاس او د ژبې د ضرر نه د ګاونډي په امن کې نه دا څوک وي انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمای او د چانه خبره راخلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نو پته ولګیدله چې جنت ته موږ تاسو زو او د جنت د تلو تمنا او ارزو لرو ارمان لرو د الله نه دعاګانې کو نیک عملونه کو نو ګوندې بم خوشاله ساتي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا يدخل الجنه من لا يأمن جاره بوائقه هغه مسلمان جنت ته نشي داخله دي د الله جل شانه نه چاغه ګوندې د لاس او د ژبې د ضرر نه په امن کې نه د ظلم نه په امن کې نه د شرونو نه په امن کې نه زما محترم ورونو دا ګوند چې دی ګوند دې ته الله جل شانه ډیر عزت ورکړي دی بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د کورس پیرواله څه شه دی تنګواله داغي چې تنګي کور او چې ګوندې نه بدی یو بزرگ کور خرڅاو چې کور خرڅاو نو محترمو کور دې د 0 روپو دی په 2000 خرڅي نو دا څوک چې تیخ لیدو ورته ویلي ته خو ډیر خسړې بزرگ سړې او ستاده کور چې کوم ځای کې واقع دی کوم ځای کې ته وسیږي دغه ځای کې خو ځمکه چې دا دغه عمر کور په 0 روپۍ کېږي خکاره خبره ده ته ولی ماته په 2000 راکې ورته وی غوښه ماته د 0 روپو د ځمکه ده او دا کور دی او د 0 روپو در باندې ګوند در خرڅومه دا زما ګوندین چې دي ګوندین دا ډیر ښه خلک دي شریف خلک دي دیندار خلک دي ستا په کارونو کې کار نه لري تا ته د نیکی حکم کوي د بدۍ نه دې منې کوي ستا د زنانو خیل ساتي ستا د ابرو خیل ساتي ته چې کله کور کې نه دوی ستا د کور چوکیداری کوي دوی ستا زنانو ته په بد نظر باندې نه ګوري نو دا ښه خلک دي د 0 روپو ځمکه ده او د 0 روپو در باندې دا ګوند خرڅومه محترمو بختور دی هغه خلک خوش قسمت دی هغه خلک چې دا غوی ښه ګوندین په حصہ باندې رسیدلی او بد قسمت دی هغه خلک چې دا غوی بد ګوند په حصہ کې رسیدلی ځکه چې روزانه تاویلی ما ویلی روزانه بهتانونه روزانه جنگونه دانن چرګ ورکه ده دانن چرګوټې ګوټ دی دانن چرګوټې ورک دی دا راکره د کانو گزارونه وشو دا مې چې دی یو بیکاره او بدعمله سړی د دروازې مخې ته ولاړ دی دا خو والی پوډرین او نشیان راغلل د پلان کې بیټک ته او دا خو پولیس راغلل د پلان کې بیټک ته او چاپی پیواله او دا خو د شراب بوتل ما پلان کې سره ولید زما د ګوندې کور ته کوڅې ته دننه شو بیا پکې دا ټولې خبرې شته ګوند چې کله بدو نو غټ ټینشن کې به واقع نو دا بزرګ ورته وایي د 0 روپو خو ځمکه ده خو د 0 روپو در باندې ګوند خرڅو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې صحابو هغوی نم کمزورې نه کېدلي خو الله جل شانو حفاظت کړی دستي به هغوی توبه ایستله
بد صحابونه به چې غلطي وشو لا دستی به توبه ایستله موستانه چې غلطي وشي لارې ورته ګورو او شیطان په دې ډېر خوشحالي چې کله نو مسلمان نه غلطي وشي او مسلمان څه وایي مله ټوله دنیا لګې دا ګناهونه کوي نو موږ چې وکړه نو څه چلو شو ملا صاحب مثلا وایي ټوله دنیا چې د ګیرې خورئ خفه کېږو به نه نو که ما موږ وخورئله ملا صاحب نو هم دا موږ پسې لګېدلې نه 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 دا شیطان تا ته قرآن سوچ فکر برابر کړی دی کله چې ته ګناه نه وې نو توبه به هم دې نه وباسي او کله چې ته ګناه ووې نو خو توبه به کله وباسي که نه نو شیطان کوشش کوي چې مور تا ته دا ګناه ښکاره نه کړي نو د رسول الله صلی الله په وخت کې د دوو صحابو دوو مسلمانانو ګاونډي توب دا یو ګاونډي د ژبې نه لږ تیز دی د ګاونډي خیال یې نه ساته دا یو ګاونډي ته تنګ شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مشوره وکړله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل داسې چلو که چې دا لوښي نه دي دا خپل اسباب دا کټونه دا بکسونه دا بسترې دا وخت موافق دا را بار کوو د کور مخې ته یې واچوه او چې چا درته ویل ولې بس ډایرک ورته وایي چې دغه ګاونډي مې دی دا ښه سړی نه دی زه ترې تنګ یم یار د ژبې نقصان هم را رسوي او د لاس او خپو نقصان هم راته را رسوي بس زه دې ځینه کډه کومه نو یو څو کسان راغلل داسې وکړله هلکه پلان کې چېرته ځي ولې خیر خو دی اسباب دی رئیس دی خیر خو دی یاره دا ګاونډي مې چې دی دا ښه سړی نه دی د ده د لاسه زه کډه کومه ځمه چېرته بل سړی راغی لکه پلان کې خیر خو دی ولې څه چل شوی دی څنګه دی اسباب رئیس دی یاره دا ګاونډي مې ښه سړی نه دی د ده نه کډه کومه تخته متې چېرته بل علاقې ته ځم بل سړی راغلی دی ګاونډي چې خبر شوی دی راشه په شرمونو وشرمېدي هر چا ته ستا نه ګیله کوي راغلی دی ورته وایي زما د الله په ذات قسمي چې زه به بیا هېڅکله تا سره بد ونه کما بس اوس کور ته کالي ده نه لکه زه به در سره ملګرتیا وکړمه د الله دپاره زه خو د خلکو ته رسوا کړم داسې وکړه چې زما توبه ده پرای خو ده بس اسباب دی والا کور کې کېد او زه به بیا تا سره بد نه کومه ګاونډي سم شو زما رونو ګاونډي به د ګاونډي خیال ساتي او راشئ بیا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانی مبارکې ته بوځمه یو صحابي دی دی فرمایي و رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس کاو چې اودس یې کاو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به چې د اودس دا کمې اوبه مبارکې دا ښایسته اوبه به پرېوتلې ځکه چې ښایسته او مبارکې ورته ځکه ویم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاسونو د مخ مبارک د سترګو مبارکو سره د چهرې مبارکې سره هغه اوبه لګېدلي تاسو ته ویم دا مبارکې دي او که نه دي ډېرې ښایسته او پاکې او خوندورې اوبه دي د صحابو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاسونو مبارکو نه به چې د بدن مبارک نه به چې کومې اوبه څڅېدلې د صحابو به ورته داسې لاسونه نیولي او جنګ به یې پې کاو داسې یو بل نه به ور مخکې کېدل لکه اوس چې په حجر اسود کې دا مسلمانان حجر اسود باندې یو سور لاس لګوي د قرنګي باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اودس مبارک نه چې کومې اوبه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اضافه کېدې صحابو به داسې لپې نیولې وي د چا په لاس کې به چې څاڅ کې را پرېوت زر به بدن پورې وموږه چا سترګو پورې چا سر پورې چا د سینې پورې چا به وسکلې دا صحابي فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو ته ویل ودرېږئ وایي څه شي مجبوره کړي یاستئ چې زما د اودس دا اوبه تاسو راخلئ او بدنونو پورې مګر خیر څه چل شوی نو صحابه ورته څه فرمایي نحب الله ورسوله لأجل حب الله ورسوله مطلب دا شو چې د الله رسوله زمونږ تا سره مینه ځکه ته د الله رسول یې د الله سره هم زمونږ مینه ده نو ستا او د الله د مینې د وجې نه موږ دا کار کوو ستا د اودس ته اوبه چې اضافه کېږي دا موږ د خپل بدن پورې د برکت د خیر دپاره موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي د دې نه غټ خیر درته نه ښیم د دې نه غټ خیر دا دی د دې نه غټ خیر زما د اودس په اوبو جنګونه مه کوئ یو څو د خیر او جنت ته د دخول یو څو طریقې درته ښیم هغه دا دي کله هم چې خبرې کوئ نو رښتې خبرې کوئ کله چې خبرې کوئ رښتې خبرې کوئ دروغ مه وایئ په یو صورت کې دروغ مه وایئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دروغ پرېږده اگر که په ګپ شپ کې ولي نه دروغ پرېږده اگر که په ټوکو په استهزا کې د ملګرو د خوشحالولو دپاره ولي نه نن موت اول ځان ته ویم بیا تا ته ویم مسلمانه د ملګري د خوشحالېدو دپاره مو تا څومره دروغ ویم په موبایل باندې خو چې سیبه سړي ته رنګ راشي او کال درته راشي نو یې به په ډیرۍ کې شب قدر کې به
چرته لکه پیښور کې ما چرته زه خو په 400 کې ما په تنګي کې ما په جلال آباد کې برواني چرته زه خو ولا کابل تر عالم چرته ولا زه خو تورخم کې ما دا درو خلک وای کنه وای نه 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 موبایل باندې حقيقي خبره کوه چرته رواني د علاقو ګوره الک رواني م د پلان کې کور سره د پلان کې بنگلې سره د پلان کې پمپ سره د پلان کې هوټل سره ولې دروغ وي خو چې دروغ وي څه چل درکشته کنه التبري په سلګونو خلکو زلونه مات کړي و د خلافي بدی کړي نو اوس رښتیا نه وي چې نه وي نو دروغجن شولې نو رسول الله سلام فرمایي زما د یو 10 په بوچ جنگونه کوي د دینه ډیر د خیر کار داده چې کلم دروغ مې وي الله او رسول بلکې رسول الله سلام فرمایي د صحابه او ته کدا غواړي چې د الله رسول او الله تاسو سره مینه وکي او تاسو مینه د الله او د الله د رسول سره برابر شي نو د قدرې کارونه کوي کله چې خبرې کوي رښتیا وي دروغ مې وي دویم نمبر کله چې در سره چا امانت کې خود په امانت کې خیانت مکوي دغه اوبه چې دا اوس تاسو ته رسیږي او داسې امت را روان دي د دې حدیث د دې قرینونه د سیاق او سباق نه دا پته لګي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې امت را روان دي چې هغوی ته خو به زما د 200 بنه را رسیږي دا به ورته نه رسیږي نو دا درې کارونه چې وکړي رښتیا دی وایي او کله چې ورسره چا امانت کېښوده په امانت کې د خیانت نه کوي او دریم نمبر او ګاونډي دی د ګاونډي سره دی احسان کوي یاد هم کړی دا درې خبرې دروغ به نه وي په امانت کې به خیانت نه کوي او د چا سره څوک چې در سره په ګاونډ کې دی د ګاونډي سره به ښه سلوک کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د اودس د دې اوبونه چې ستاسو د الله او د رسول سره او د الله او د رسول چې تاسو سره څومره مینه پیدا کیږي د اودس په دې اوبو باندې دومره مینه تاسو سره د الله او د الله د رسول نه پیدا کیږي او نه ستاسو د الله او د الله او د رسول سره پیدا کیږي لکه دغه درې کارونه چې وکړي نو ځان له دغه تخصیص د صحابه او د پاره نشو دا زمو استاد پاره شو دا درې کارونه ټیک دا د اودس اوبو خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مو ته نه رسیږي خو دا درې کارونه خو کولې شو دروغ بم کله نه ویو د قرنګي په امانت کې به خیانت نه کو ولو که چا سره د ګنډلو دا یو ستن ولې نه خدا په هغه طریقې باندې ورسو او دریم نمبر چې زمونږ استادو ګوندین دي د ګوندیانو سره به خصلوک کو بس رسول الله سلام برانه خوشالي الله جل شانه برانه خوشالي زما بل الله د رسول سره مینه زما بل الله جل شانه سره مینه بدقه خبره زما محترم ورونو موتابسو چکو چې نن دا ګاونډي زما ستانه څومره خپه دی بلکې مالداران ورونو ته وایم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مالدارانو خلکو په باره کې چې روټۍ ورکړه ډېره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يؤمن الذي يشبع وی پورا مسلمان نه دی هغه زما امتی چې هغه ځان خمول کی وجارو جائع فی جنبه او د ګوندی د پخوا کې وګ شپتی رکی او وګي اشپتی رکی داغه بچی وګي شپتی تیر شي داغه لونه وګي د شپتی تیر شي داغه کپلې نشته شپتی تیر شي داغه تورشک نشته بلستن نشته هغه ته پکې نشته تا ته پکې لګیدلې دا ټول خبرې پکې راغلې بس تکلیف دی ورته په ولګم سړی ته تکلیف ملاويږي د ګرمۍ یخنۍ هم سړی ته تکلیف ملاويږي چې څوک بربندي هغه ته تکلیف ملاويږي دا ټول خبرې پکې شته دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه سړی چې دا کامل مؤمن نه دی چې ځان خبر برابر مول کی او د ګوندی وګش پتی رکی چا دا سکړي دي ځان تم مې تاسو ته ویم کم سړی کم خزي دا سکړي چې ګوندی کړه په دی وجه ورخکاره چې ورشي چې پلان کیا ساسو خو غریبی ده بیګا څو دال ساګو څو سم خوللی دي کاغه درته ویل چې ما نه دی خوللی نو په دغه شپه باندې ترور ګناګاری خوري ته ګناګاری خپل بچی دی مال کړی دي تا ته پکی لګیدلی سولر لګیدلی شمسانی دي بیټرانی دي بجلی ده او ستا ګوندې نلته د ګرمۍ نه مړ شو نو صرف الحمدلله باندې الله جل شانه نه خوشاليږي الحمدلله دا په جبه باندې ویل دي او راشه اندامونو ترا کوشه چې الله شکر دې پندامونو سمرا ادا کړي عملاً دې الله شکر سمرا ادا کړي دا مال چې درکړي الحمدلله وایا خه خبره ده خدا لسانن تا د الله شکر ادا ک اوس په دې اندامونو باندې شکر ادا کول پکار دي په دې مال باندې د الله شکر ادا کول پکار دي چې ګوندې سمره خیال ساتلې زمارونو د ګوند به خیال ساتي د چانه چې ګوندی خپه دی په خلای کوي یو خبره درته کوم
اوس ګاونډي ستانه خفه دی په دنیایي خبره کې پخلای کا، تا ته کنزل کړي خفه دی دنه پخلای کا، ستا بېعزتي کړې ده پخلای کا، ستا ورسره په پیسو په کاروبار باندې څه جاخه راغلې ده پخلای کا، ستا ورسره په دیوال باندې په کوټه باندې د ګاونډ د وجې نه څه خبره راغلې ده پخلای کا. خو داسې ګاونډي دی چې هغه شرابي دی، چرسي دی، پوډري دی، آیسي دی، تا ورسره د دې وجې نه ګاونډ پرېښی او ځان دې ته مرور کړی دی چې دا سړی توبه وباسي، دا سړی ښه سړی شي، دا سړی دا نشې تماشې پرېږدي، دا شراب، دا چرسونه، دا آیسونه پرېږدي، د غلطو خلکو ناسته پرېږدي، په دې کې ورسره تورانې، په دې باندې تا ته اجر میلاویږي، پروا نه کوي. مې پخلا کوه، خدای دې زړه وچوي. البته د ګاونډ حقوقو خیال ساته، که بچي وږي څه ورته ورلېږه، که بجلي نه وه ستا د بجلۍ وس رسېدله یو تار ورته ورتېر کا، که د شپې پې غله راله نو خپله ځان مه وده کوه، ورشه د هغه دفاع وکړه، دی کوه، خو نور که خبرې ورسره نه کوې د دې وجې نه چې زور ورته ورکوې چې دا صالح او نیک عمله جوړ شي، الله جل شانه درنه په دې خوشحالېږي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي البغض لله، مسلمان سړی چې دی د هغه خوی او خصلت بدای، د هغه پیژنګلو بدای، چې هغه چا سره حسد او کینه او جنګ کوي، د الله جل شانه دپاره به یې کوي، بس د الله د دین دپاره، د الله د کلام دپاره، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو دپاره به هغه د خلکو سره حسد او کینه کوي. والحب لله، او د مسلمان پته به ردي نه لګي، د مسلمان غټه نښه به دای چې هغه مینه محبت د چا سره کوي، د الله جل شانه دپاره به کوي. یاره دغه سړی مې ملګری دی ولې دا ډیر ملګزاره دی، دغه سړی مې ملګری دی دا ولې دا ډیر روژنیونکی دی، دا مې ملګری دی ولې دا ډیر ښه سړی دی، 5 وخته په جمع کې د ملا صاحب پسې ولاړ، دغه مې ملګری دی مینه ورسره کوم دا ولې دا د جومات ډیر خیال ساتي، دا د مدرسو ډیر خیال ساتي، دا ډیر ښه سړی دی، ملګزاره دی، تقواداره دی. بس د مسلمان مینه دا به د الله جل شانه د رضا دپاره، د مسلمان غصه او حسد او کینه دا به هم د الله جل شانه دپاره استعمالېږي. زما محترم ورونو، کوم ګاونډي چې دنه په دې خفه دی چې تا ورسره د الله د جل شانه د رضا دپاره پرېښې ده، بلکل یې ورسره پرېږده، خپل کار به کوي، خپل الله به خوشحاله کوي، بیا به ګاونډ په دې وخت کې خپل کار کوي. ځکه لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق، د الله جل شانه په مقابله کې چې درته څوک راغی بیا د مخلوق متابعت مه کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. یو حدیث شریف درته ویم، ناشنا حدیث دی، د زړه په غوږونو باندې واورئ. یو زمونږ ستاسو د سر دا غوږونه دي، نو اوس وخت کې د دې نه خبره ډېر ډاریک وځي، ځکه دې کې 2 سوري دي که نه، په دې باندې اورېدل په دې باندې وځي، خو د زړه په غوږ باندې چې کومه خبره واورېدل شي دا د زړه نه وځي. د ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې تشریف فرما دی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یؤمنو، بیا فرمایي لا یؤمنو، بیا فرمایي لا یؤمنو، معنی دا شو مسلمان نه دی، مسلمان نه دی، مسلمان نه دی، مؤمن نه دی، مؤمن نه دی، مؤمن نه دی. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که یو ځل فرمایلی وی زمونږ او ستاسو په ایمان دی او که نه دی، تاسو ته ویم ایمان هم پې دی که نه، د صحابو په پې څنګه ایمان نه و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د وروسته قصې ته اشاره فرمایي چې ګورې دا ډېره د کار خبره درته کوم. 3 ځله فرمایي لا یؤمنو، مؤمن نه دی، لا یؤمنو، مؤمن نه دی، لا یؤمنو، مؤمن نه دی. صحابه ته تپوس کوي من یا رسول الله، دا الله رسول دا څوک مؤمن نه دی؟ تاسو 3 ځله وفرمایل، ځان ته تکلیف ورکو، دا څوک مؤمن نه دی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي الذي لا یأمن جاره بوایقه، هغه سړی کامل مؤمن نه دی، زما امتی نه دی، زما کامل امتی نه دی، هغه ښځه زما کامله امتی نه ده چې د هغه د ظلم نه، د هغه د ژبې نه، د هغه د لاس او د خپو د ضررونو د شر نه ګاونډي په امن کې نه وي. دا څوک وایي؟ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. او روایت چا کړی دی؟ د دې روایت امام بخاری او امام مسلم دواړو کړی، یعنی متفق علیه حدیث دی. اوس سوچ کوه، ورې د ایمان معیار په څه باندې راغی؟ په ځینې ځایونو کې د ګاونډي په خوشحالېدو باندې، که ګاونډي درنه خوشحاله و نو ته الله او رسول ته ګران او الله او رسول درنه خوشحاله وي، او که ګاونډي درنه خفه و ته د الله جل شانه بد شي، ته د الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم بد شي. نو زما ورونو د الله دپاره د چا نه چې ګاونډي خفه دی راځئ نن نه پخلا کوي، انشاءالله ګاونډیان به پخلا کوو،
د څه دپاره به پخلا کوو؟ د الله د رضا دپاره، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوشحالۍ دپاره، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې په ځان کې د راوستو دپاره، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو د وجې نه، د قرآن عظیم الشان د آیاتونو د وجې نه به خپل ګاونډیان انشاءالله پخلا کوو او انشاءالله د ګاونډیانو سره به ښه سلوک کوو. الله جل شان دی ول ماته به تاسو ته د څو خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.